الله تبارک و تعالی په قرآن مجید کې فرمایي وَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. د ویل دو معنی دی. یو معنی خدا ده چې هلاکت ته هغه خلکو لره چې د چا زونه سخت دي، دغه خلکو لر هلاکت ته تباہی ده. او دویم معنی د ویل چې دا هغه مفسرین ذکر کړي چې دا د جهنم په کندو کې د یوې کندې د یوې طبقې نوم دی ویل، او دا د جهنم داسې بدترین طبقه ده، ناکاره طبقه ده چې حدیث مبارک کې راځي وی دا جهنم د دې کندې نه د ورځې 80 ځله پناه غواړي. جهنم د دغه کندې نه د دغه طبقې نه 80 ځله د ورځې پناه غواړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله تبارك وتعالى د انسانانو فزړونو کې رحم او نرمتیا ایښې ده، او دغه رحم دغه نرمتیا چې په کم زړه کې موجود وي الله تبارک وتعالی ته دغه زړه خوښ دی، او کم زړه کې چې رحم نه وي نرمتیا پکې نه وي دغه زړه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه زړه دی. بیا دا خبره چې دا زړه نرمیږي په څه شي باندې او دا زړه سختیږي په څه شي باندې، چې موږ د دې څیز نه خبر شو نو زموږ زړه به بیا سخت نه وي، زموږ زړه به نرم وي. سخت زړه الله تبارک وتعالی ته ناخوښه زړه دی. سخت انسان الله تبارک وتعالی ته ناخوښه انسان دی. الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله.
د ویل دو معنی دی یو معنی خدا ده چې هلاکت ته هغې خلکو لره چې د چا زړونه سخت دي دغې خلکو لر هلاکت ته تباهي ده او دویمه معنی د ویل چې دا هغه مفسرینو ذکر کړي چې دا د جهنم په کندو کې د یوې کندې د یوې طبقې نوم دی ویل او دا د جهنم داسې بدترینه طبقه ده ناکاره طبقه ده چې حدیث مبارک کې راځي وی دا جهنم د دې کندې نه د ورځې 80 ځله پناه غواړي جهنم د دغه کندې نه د دغه طبقې نه 80 ځله د ورځې پناه غواړي نو الله تبارک وتعالی فرمایي فویل للقاسیة قلوبهم ویل جهنم ویل کنده د هغې خلکو د پاره چې د چا زړونه سختي زړونه سختي عن ذکر الله د ذکر د الله تبارک وتعالی نه او الله تبارک وتعالی فرمایي اولئک فی ضلال مبین دا خلق په گمراهی کې دي ښکاره گمراهی کې مبتلا دي زړه سخواله دا د انسان بدبختی ده او زړه نرمواله دا د انسان خوش قسمتی ده زړه چې د نرم وي ته به د الله د یری نه جاړې هم او حدیث مبارک کې راځي چې د کم سترګې نه د الله د یری نه اوښکه وبهیده په دغې سترګه باندې اور د جهنم حرام دی صحابه کرامو به هم جړا کوله پیغمبرانو هم جړا کړې ډېره زیاته حضرت شعیب علیه السلام متعلق راځي دا د لوی شان پیغمبر دی او د موسی علیه السلام سخر خم دی ده به د الله د یرې نه ډېره زیاته جړا کوله ډېر جړل به دو نو یو ځل الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو وی شعیب ته وایه چې ته دا جاړې ولې ډېرو دا ډېر جاړې ولې اشوقة الى الجنه ام خوفا من النار دا ډېر جاړې په دې باندې چې جنت ته ډېر خوښ دی د هغې دپاره جاړې د جنت د خوښتیا د وجې نه ډېر جاړې لکه یو انسان ډېر زیات په دې جاړې چې الله دا جنت خو مې ډېر خوښ دی خو چې زه به ورته لاړ شم او که لاړ نه شم نو د جنت شوق ته ډېر دی ځکه د دې وجې نه جاړې نو پیغمبر خو د دې وجې نه ځکه نه جاړې چې د هغه دپاره خو جنت یقیني دی جنت ته خو به پیغمبر ځي او ځي او که نه د دې وجې نه جاړې چې ام خوف من النار د اور نه یریږي ډېر زیات ځکه جاړې د جهنم نه یریږي انسان د دې وجې نه هم ډېر زیات جاړي چې الله اور د جهنم نه راته پناه راکاسي نه چې اور د جهنم ته چېرته لاړ شم نو شعیب جنت ته ډېر خوښ دی ځکه جاړې او که د اور نه ډېر یریږي ځکه جاړې نو شعیب علیه السلام جبریل علیه السلام ته وفرمایلو وی نه د جنت شوق لرم چې د هغې د وجې نه جاړم او نه د دې وجې نه جاړم چې جهنم ته به لاړ شم نو بیا ولې جاړې وی جاړم د الله د ملاقات دپاره د الله د ملاقات دپاره جاړم چې زما ملاقات په د الله سره کله کېږي او وبه شي او که وبه نه شي د دې وجې نه د الله ملاقات دپاره جاړم نو الله تبارک وتعالی جبریل علیه السلام راولېږو وی شعیب ته وایه چې زما ملاقات دې مبارک شه زما ملاقات دې مبارک شه ما سره به دې ملاقات کېږي دا د الله معرفت پیژندلی و د الله معرفت ورته حاصل شوی و کله چې انسان ته معرفت راشي بیا په خپله ده ته جړا راځي د ده زړه نرمیږي یو شی اورېدل دي یو شی لیدل دي پیغمبرانو هر څه لیدلي په خپلو باندې
ځکه هغې به دا جړه ډېره زیاته کوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د لوی شان صحابي دی چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین شو، د مسلمانانو بادشاه شو، نو غریبانان چې څومره وو د هغې نه به یې زکات راټولو، بیت المال ډک شو. بیا به هر حال په هغې ټایم کې څه داسې مسلې هم رالي چې بعضې خلکو پکې د زکات نه انکار وکړو. د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې خو به موږ زکات ځکه ورکړو چې بیت المال کې څه شی ونه، اوس خو بیت المال ډک دی نو دې موږ نه زکاتونه څه شي لالي، اوس خو ډېر شی پیسې دي موږ نه ورکو. نو ابوبکر رضی الله تعالی د جهاد اعلان وکړو، منکرین زکات چې د هغې سره جهاد وکړو. نو خلکو انکار کړو. بهرحال منافقینو ډېرې مسلې ورته جوړې شو چې کله امیر المؤمنین شو. نو ابوبکر رضی الله تعالی چې کله امیر المؤمنین شو، د مسلمانانو بادشاه شو، نو د مالدار خلکو نه به زکات اغستو، بیت المال کې به جمع کو. نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي، یتیمانانو، غریبانانو، هغې ته به یې د میاشتې وظیفه ورکوله، د میاشتې وظیفه. او مسافر چې به یې د بار نه رالی هغې له به یې خوراک سکاک د هغې نه ورکو. داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نه شو، ځکه مالدارانو به زکات ورکو او هغه زکات په غریبانانو ته ورکېدو. نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي نو بیا غریب نشته دی. هر مالدار چې زکات ویسته نو غریب چېرته پاتې کېږي. بیا عمر رضی الله تعالی عنه د بیت المال مشر و. یو ورځ یې لاړو چې بیت المال ته یې وکتل، مالونه را روان دي، خلک صدقې هم راوړي، زکاتونه هم راوړي، بیت المال سم ډک دی د مال نه. عمر رضی الله عنه ډېر زیات خوشحاله شو چې ویې کتل، او چې ویې کتل غریبانانو باندې تقسیمیږي، په دې هم ډېر زیات خوشحاله شو. نو کوم چې دوی مقرر کړی و یو تن په دې بیت المال باندې نګرانو، هغه ته یې وی ته ماله د مدینې منورې د غریبانانو هغه لیسټ راکړه، څنګه طریقه ده، څنګه تقسیموي، طریقه کار څنګه شروع دی. هغه ورته د کونډو د یتیمانانو هغه لیسټ مخې ته کېښود، په نومونه لیکلی شوي. عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلانکۍ کونډه ده، دومره راشن ورته د میاشتې ځي، پلانکۍ یتیم دی، دومره راشن ورته د میاشتې ځي. ټول لیسټ چې کوم په دې کې یوه کونډه لیکلې شوې ده، نوم شته دی، دا ورته هم لیکلې شوي چې کونډه ده، خو مخې ته ورته دا نه دي لیکلې شوي چې دې کره څومره راشن تللی او څومره ورکره ځي، دا تفصیل نشته دی. عمر رضی الله تعالی چې کوم د بیت المال نگران هغه یې راوغوښتو، وي دا ښځه کونډه ده، وي او وي نوم خو موجود دی، وي او وي تاسو خو ورکره څه شی لیږلی نه دی، ولې د دې خو مخکې څه تفصیل نشته، نه خو ورکره څه لیږلي او نه ورکره لیږئ، دا ولې؟ هغه ورته وي عمره مونږ امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله تعالی منع کړي چې د دې کره به نه لیږئ، د دې کونډې کره به تاسو څه شی نه لیږئ. ابوبکر درته ویلي وي او وی دا لیسټ یې په خپله لیدلی وي او وی دا ښځه پیژني، وي او پیژني، وی ولې وایي چې دې کره راشن مه لیږئ؟ وی مونږ ته پته نشته دی، خو مونږ ته حکم کړی چې دې کره به څه شی نه لیږئ. نو مونږ ته پته نشته دی، مونږ د هغه د حکم تابعدار یو، مونږ ورکره څه شی نه لیږو. عمر رضی الله تعالی سوچ واغستو چې ابوبکر رضی الله تعالی خو زیاتې کوي نه، هغه زیاتې نه کوي، او دا کونډه ښځه ده، و چې د دې کره راشن مه لیږئ، چې دا ولې؟ یاره دې خبره کې څه چل شته دی، ښه هسې به نه وي. سبا شو تپوس یې کو چې پلانکۍ ښځه چې د پلانکي ښځه را خاونې مړ دی، ورسېد محلې ته، حتی در دې پورې چې کور یې معلوم کو، دروازه یې وټکوله، ځکه چې دروازه د دنې طرفه زنځیر لټ وه، دروازه وټکوله، دنې ورته آواز وشو، وي څوک یې؟ وي دروازه لږه کولو کوي،
هغې زنانه ورته د دنې نه اواز وکړو وی دروازه خو نشم کولی ځکه زه معذوره یم زه معذوره یم دروازې له خو نشم درتلی خو څه ویل غواړې څه کول غواړې وی زه راغلی دې دپاره یم چې ستا څه خدمت وکړم ته کونډه یې ته کونډه ستا خدمت له راغلی یم یاره وی زما خو څه ضرورت نشته دی زما څه ضرورت نشته وی کونډه خوراک څښاک راشن خو تاله راځي که نه راځي وی نه مال خو د بیت المال نه نه راځي خو ضرورت مې نشته دی وی څنګه ضرورت نشته وی دا ګاونډیان مې ډېر ښه خلک دي دوی ماله ډوډۍ راکوي دوی ماله ډوډۍ موډۍ راکوي نو زه په راشنو څه کوم دغه یوه تنه یم هېڅوک مې نشته دی نو ځکه راشن نه اخلمه عمر رضی الله عنه ته بار نه آواز وکړو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو څه خدمت کولی شم که نه نور څه خدمت وکړم وی او خدمت ته ضرورت شته دی وی څه خدمت دی یو خو مې دا کوټه کچه ده نو د دې نه دا خاورې ډېرې راډوډېږي نو سار دا ملک د خاورو ډکې نو دا جارو کول غواړي او بل دا دی چې معذوره یم نو پاکې اوبه راله پکار دي چې پاکې اوبه راله څوک راوړي دلته راته په منګو کې کېدي چې هغه څکمه بیا پاکې هلته کې بعضې کویان به دا وي چې د هغې اوبه به ښکلې وي د څکلو به وي اکثر اوبه به نمکینې وي د څکلو به نه وي نو ما له خوږې اوبه راوړي دلته کې هغه راته کېدي نو عمر رضی الله عنه ته وویلو وی زه راورکولاومه چې درشمه چې دا منګي در راډک کړم او دا ځای پاک کړم او بوډۍ ورته وي دا یو ځوان کړي دي او هغه روزانه راځي دا کوي خو انسان دی بیماري هر څه پکې راځي خو هغه چېرته رانغی نو بیا هر هلته هم راځه چې ته ورسره پکې حصه اخلي عمر رضی الله عنه فرمایل وی ښه دا دی عمر ابوبکر رضی الله عنه دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته دی ښځې ویلي زما راشن ته ضرورت نشته ځکه هغه راشن نه دی مقرر کړی خو به هر حال خدمت دی سبا به ورله زه راشم وبه کړمه عمر رضی الله عنه سبا راغی مونځ یې وکړو داسې لږ ټایم تیر شو دی راغی بوډۍ ته بیا دروازه وټکوله وی مورې راغلی یم چې خدمت دې وکړمه وی بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی و هغه کړی دی نشته ضرورت عمر رضی الله عنه بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه بیا راغی بیا ورته بوډۍ وي هغه ځوان راغلی او هغه خدمت کړی تلی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه کو هر څوک د خو دې معلومومه ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښیي په توره تیاره کې راځي او خدمت کې وځي کو هر څوک د خو دې زه معلوموم ګورم چې دا څوک دی وی سیټ ته ودرېدمه سهار وختي راله مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده دا شکل یې راته د بدن نه داسې اشنا اشنا ښکارېده چې د وجود ته مې ویله کتنه دا سړی ما ته څه اشنا ښکارېده خو مخ یې پټ و نه مې پېژندنو چې څوک دی وی چې دې کور ته رانږدې شو داسې نو پیزار یې ویستو غلی غلی را روان شو غلی پیزار یې سپیال بیخپې را روان شو وی دروازې له چې راورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې ورباړ او په خپل یې ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته زه یې جارو کړو زه یې جارو کړو خاورې ماورې اوچتې کړې بیا یې هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خاورې بار ورتاوې کړې کور یې بلکل صفا کړو دا خاورې پرې واولېدې خاور څښا په څښا شو دغه چې خاورې جارو کوي خامخا دوړې به در باندې پرېوځي بیا مې څه کوه چې منګي راواغستل د اوبو کم چې لوښي و مشک بیا مې څه کوتل چې مشک یې راواغسته او غاړې ته ور واچو لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو روان شو چې روان شو منډه مې پسې کړه د شا غاړې مې راټینګ کو راټینګ مې کو ما ته وایي چې پرېږده اوس څه کوې ما ورته وایي چې راغلی ستا دپاره یم راغلی ستا دپاره یم ځان به راته ښایي
وی ما ته وی چې نه زما مخ نشي لیدی. ما ورته وی چې پیژندلی مې یې، ملګری مې نه رانه خطا کېږي، خو دا خبر په یقین سره بدلوم چې دا مخ تیم وینم. نور ملګری مې خطا شوی رانه نه، خو دا مخ وینم چې لږ یقین مې راشي. ابوبکر رضی الله تعالی مخ کولاو کو، چې مخ یې کولاو کو هغه امیر المؤمنین، امیر المؤمنین او د مسلمانانو بادشاہ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. وی ما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي. ما ته وی چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کومه. ما ورته چې ما ته به دې ویلي که ما به کړی، زما زوی به کړی او ستا زوی هغه به کړی و، غلامان د هغې به کړي وو. دا د اوبو پیټ یې په خپله په اوږه اغستی او خور دې په سر اغستی او دا پیټ یې اوچتی. نو غلامان دې نشته دی، نوکران دې نشته دی، مونږ به کړی که تا په خپله ولیکو. وی ابوبکر رضی الله تعالی په جړا شو. وی چې عمره یو ذمواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه، یو ذمواري د الله که. ما ورته وی چې څه؟ ما ته وی چې دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یم ته اوچتی. ته چې ما ته وایې دلته به یې زه اوچت کړم، زه به یې کوم، یا دې ستا زوی وکړي یا دې غلام وکړي، ټیک شو تاسو یې وکړئ، خو دا ګرنټي ماله راکړه، دا ذمواري واخله چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ. حالانکه الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى. یو انسان د بل انسان پیټ په ورځ د قیامت نشي اوچتولی. نو که ته دا ذمواري اخلې ته وایې زه اوچتولی شم، نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټ بیا څوک اوچتوي. ما ورته چې ابوبکر خو ټیک شو صحیح ده، په دې پورې کور خواله چې رالي تا دا پیزار ولې ویستو؟ پیزار دې ویستو، خپیال بې خپې را روان شو غلی غلی، دا پیزار دې ولې ویستو؟ ما ته یې وی چې عمره دا د یتیمانانو کور دی، زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی، دی که دنده کونډه ښځه ده. نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځم، زه لږ په تیزۍ سره ځم. ما پیزار ویستو په کلاره روان شوم، هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړمه. زما د خپو په دربارې سره چې ته یتیمانان راویښ نه شي، ځکه مې دغلته پیزار ویستو. دا دې ته وایي د زړه نرمتیا، دا د زړه نرمي ده، د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا. نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی، خوښ زړه. چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي، د قرآن تلاوت کوي، مقبرې ته ورښکاره کېږي، زړه به دې په خپله نرمېږي. مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی. دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي، هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی، ګوره دې سترګې نه مې اوښکې نه بهېږي. ویرېږه د الله نه، په دې خبره باندې توبه وباسه، ګناهګاري دې په دې خبره باندې. الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې دی هغه سخت زړه دی، او ته په دې فخر کوې چې زما زړه سخت دی. ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کې، د پیسو شمیر شروع کې، د ګاډو شمیر شروع کې، د بنګلو شمیر شروع کې، ټوله ورځ په دې باندې ستا تېره شي، ته الله یاد نه کې، قبر یاد نه کې، آخرت یاد نه کې، جنت یاد نه کې، جهنم یاد نه کې، مرګ د ته نه مخې ته کېږي، زړه به د کوم طرفه نرم شي؟ زړه سختېږي په ګناهونو سره، په ګناهونو سره زړه سختېږي. نو مونږ نه ځان ته مرګ یادو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسجد نبوي نه راووتو، صحابه کرامو خندل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل که نه، نو یې فرمایلو وی زه چې په څه پوهېږم که نه، کو تاسو په هغې پوهېدلی وی که نه، نو لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا او كما قال عليه الصلاه والسلام. تاسو به خندلي لګو وبكيتم كثيرا او تاسو به جړلي ډیرو.
نبی علیہ السلام فرمایل زه چې په څه باندې پوهېږم کو په هغې تاسو پوهېدلی نو ستاسو به جړه ډېره وه او خندا به لږه وه تاسو به چېرته نو خندلي او بیا نبی علیہ السلام فرمایل دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود د یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کور یم زه د تیارو کور یم زه د چینجو کور یم زه د خاورو کور یم کومال راځي ځان له د نیک عمل رڼا راوړه چې دلته تا ته رڼا بله شي کومال راځي ځان له د نیک عمل بستره تیاره کړه چې دلته ته بستره ده خوره شي کومال راځي ځان له نیک عمل راوړه چې د چینجو نه دې بچ کی نبی علیہ السلام فرمایل مرګ یادوي ځان ته قبر یادوي نبی علیہ السلام فرمایل مرګ یادوي مرګو دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رالی په ګناهونو کې رالی ځان ته مرګ را یاد که په خپل باندې دا زړه نرم شي چې دا زه څه کوم دا زه په څه کې اخته یم دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرامو کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوي دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه حصې مال د خپل کور راوړ دوه حصې مال څومره ټول مال چې راغونډ شو د هغې دوه حصې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورکړی نبی علیه السلام ورته دا نه وفرمایل چې ابوبکر دا دومره مال دې کوم ځای نه پیدا کړی دی ته مال ولې ګټې ښه مالدار صحابه پکې موجود وو ښه ډېر مال والا صحابه کرام پکې موجود وو خو هغې زړه سخت شوی نه و زړه یې نرم و عثمان غنی رضی الله تعالی عنه څومره مال الله تبارک وتعالی ورکړو څومره مال په صحابه کرامو کې مالدار ترین صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنه چې کله قبر ته براغې مقبرې ته براغې کنه دومره به یې جړل روایاتو کې راځي وي دا اوښکې به په ږیره باندې داسې را روانې وي نو چاته نه تپوس وکړو وی عثمانه چې د نبی علیه السلام په مجلس کې ناستې د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې خو چې قبرستان ته راشي او په قبر دې سترګې ولګي بس بیا دې جړا نه ودرېږي بیا جاړې او جاړې دا ولې عثمان رضی الله تعالی فرمایل ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې دی دا د آخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خو وروسته کامیابي کو دلته ناکامه شي نو وروسته ناکامه نو زه دلته چې راشم ځکه جاړم چې زما یره زه به په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم حالانکه نبی علیه السلام ورته فرمایلی و چې عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی خو جړل به یې زه به په دې منزل کې کامیاب شم کو کامیاب نشم عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځنکدن ټایم وی دی خپل بچی ته وی عبدالله ته ابن عمر رضی الله تعالی عبدالله رضی الله تعالی ویل خپل زوی ته وی ویلاړ شه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی راوله حذیفه رضی الله تعالی چې دته نبی علیہ السلام دراس خبرې کړې وي دته نبی علیہ السلام دراس خبرې کولې او دته نبی علیہ السلام د بعضی منافقینو نمونه ذکر کړي و چې نور چاته نه ویلي پلان کې منافق دی پلان کې منافق دی دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی رسول خودلی بل چاته نه خودلی ایمال حذیفه ابن یمان راولا د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی لاړو په حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي هغه خواله راشه
نو چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنہ راغی د عمر رضی الله تعالی عنہ والا، نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی اے حذیفه ستا سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو راز دی او زه درته دا نه وم چې دا راز ما تخکاره کړه، دا درته نه یم. ته نبی علیہ السلام د منافقین نمونه ښودلي دي، نو دا درته نه وم چې ما ته هغه ټول ذکر کا. خو دومره په د منافقینو په هغې لیست باندې لږ نظر ور واچوه، د عمر نوم خو به پکې چرته نه وي. د منافقینو په هغې لیست کې د عمر نوم شته دی که نشته، صرف په هغې نظر وچروه. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ته وفرمیل وی عمره خوشحاله اوسه په منافقینو کې ستا نوم نشته، منافقینو کې ستا نوم نشته. عمر رضی الله تعالی په ژړا شو وی شکر الحمدلله اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی، اوس مې په مرګ هېڅ پروا نشته دی کومره. حالانکه عمر چې نبی علیہ السلام د هغه متعلق ویو وی که زما نه وروسته بل نبی راتلی نو لکان عمر، نبی به څوک و؟ عمر به. هغه پیغمبر هغه صحابي دی. نبی علیہ السلام مسجد نبوی ته رادن نشو، نو ګس طرف ته عمر ودرېدو رضی الله تعالی عنہ او ښي طرف ته ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ودرېدل. نو نبی علیہ السلام د دواړو د لاسونه داسې په خپل لاس کې ونیول، دواړو د لاسونه یې داسې په خپلو لاسونو کې ونیول او صحابهو ته یې مخ کړو ای صحابه کرامو وګورئ دا دواړه زما په دنیا کې هم وزیران دي او په آخرت کې به هم زما وزیران وي، دا دواړه به زما په آخرت کې په دنیا کې هم وزیران دي او په آخرت کې به هم زما وزیران وي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی موږ به په قیامت په ورځ باندې دغه شانتي پاسو دا څنګه چې یو دې کې اشاره و دې ته چې دې دواړه به زما سره خواته دفن کېږي. دک شانتي هکذا نبعث یوم القیامه، موږ به دک رنګ د قیامت په ورځ باندې پاسو. دومره بشارتونه ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړي، خو د هغې باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایي حذیفه د منافقینو لیست وګوره چېرته د عمر نوم خو به پکې نه موجود. حنظله رضی الله عنه په لاره روان دی او چغې وي چغې نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله جاړې او چغې وي. ابوبکر رضی الله عنه فرمایي حنظله څه چغې دې رخ کړي، څه چل شوی دی؟ وی ابوبکر منافق شوم منافق شوم زه منافق یم زه منافق یم زه منافق شوم. ابوبکر رضی الله عنه ته فرمایي ولې څه چل وشو؟ وی چل دا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ناست یم نو زړه مې یو شاني، خو چې کور ته لاړ شم د ښځې او د بچو سره کېنم زړه مې بل شاني، بیا مې زړه کې دنیا وي. نو دا خو منافقت ده چې د نبی علیہ السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم، دا خو زه منافق یم. ابوبکر رضی الله عنه فرمایل وی حنظله وی دا کار خو زما هم دی، که ته منافق خو بیا زه منافق شوم، داسې خو زه هم یم د نبي علیه السلام په مجلس کې چې څنګه یم هغه شان خو زه کور نه یم. راځي چې نبي علیه السلام له لاړ شو، نو چې څنګه د نبي علیه السلام خواته کېناسته که نه حنظله بیا چغه کړه وی نافق حنظله، حنظله منافق شو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل حنظله ولې څه چل شوی دی؟ وی د الله پاکه پیغمبر چې ستا خواته ناست یم که نه داسې یم چې لکه جنت او جهنم په خپلو سترګو وینمه. خو د الله پاکه پیغمبر چې کور ته لاړ شم بیا د ښځې د بچو سره مشغول یم هر څه رانه هیر شي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی حنظله کو چرته په لارو په کوڅه کې او په کور کې هم داسې شوې څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتې راځي په دې کورونو په دې لارو کې بر سره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي، بیا خو بر سره سلامونه کوي په لارو په کوڅو کې. دا منافقت نه دی، زما مجلس کې چې کوم اثر یې هغه به ضرور بار نه وي، دا منافقت نه دی، تاسو منافقین نه یې ګورئ. دومره به د هغې سره خپل ځان فکر، دومره به خپل ځان فکر. الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي، مونږ وایي زړه مې سخت دی، سخت زړه دې سخت شو، زړه به نرمۍ څنګه؟ د قرآن تلاوت کوه، زړه نرمیږي د قرآن په تلاوت سره ډېر، یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه. دویم مقبرې ته ځه،
مقبرې ته د نبي علیه الصلاة والسلام خپل عادت مبارکه دا و چې جنت البقیع ته به تلو. هلته به تو نبي علیه الصلاة والسلام به قبرونو باندې ګرځېدو. نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي، ښه دا مې پلار پروت دی، دا مې مور پرته ده، دا مې رور دی، دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی، خان دی، نواب دی، ملک دی، او دا هغه پلانکې په تنکۍ ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی. د قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي، یاره زه به هم دې ځای له راځمه، یاره نن خو چې په خوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم، یاره دلته خو به زما شپې راځي، په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې کې خو به زما شپې دلته راځي، نه نه چې په خوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم. نو قبرستان ته ځه، زړه به دې نرمېږي، ځان ته دغه ځای را یادوه، مړه کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده، نو زړه به دې نرمې نرمو، د الله نافرمانۍ به نه کوي. به هر حال چې زړه کله نرم شو د الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی. نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی، سخت دل انسان نه الله نفرت کوي. الله تبارک وتعالی زموږ زړونه نرم کړي، او زړونه به نرمېږي څنګه؟ یو څو خبرې مې درته وکړې. د قرآن تلاوت زیات کوئ، ذکر و اذکار کوئ، او مقبرې ته ورښکاره کېږئ. که روزانه مقبرې ته نشئ تللی که نه، نو په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه، یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه، د قبرونو کې ګرځه لږ، نو دا خپل مرګ به درته یادېږي، نو زړه به دې نرم وي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.